الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام محترم رونو ستاسو په وړاندې ما د سوره التوبه څه آیتونه تلاوت کړل. دا د قرآن مجید هغه آیتونه دي چې دغه یو آیت هغه دی چې هغه په درې ځای کې راغلی دی، او دا هماغه آیت دی چې د دې تذکره مخکې شوې وه چې امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ټول قرآن حکیم عنوان دی، یعنی که دا آیت د قرآن د عنوان په طور باندې په شروع کې ولیکلی شي نو الحمد نواله تر والناس پورې دا ټول قرآن حکیم به د دې عنوان ماتحت راشي، د دې عنوان په شرح کې به راشي. په دې آیت کې د دین د غلبې ذکر دی. امام شاہ اللہ سے وضاحت کړی و چې دا غلبه د قیصر روم او د کسرا ایران د نظامونو په مقابله کې و. په هغه ټیم کې غالب نظامونه په فارس کې، په ایران کې د کسرا نظام او په یورپ کې د قیصر نظام، او په عرب کې د ابو جهل حکمرانی و. د دې څه خلک هغه د کسرا طرف ته مایل او څه خلک د قیصر طرف ته مایل. نو دوی به د هغې حکمرانانو سره خپل روابط او تعلقات ساتل. بهرحال دا د دوی دواړو نظامونو نه آزاد وو او دوی خپل د ظلم نظام قائم کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جماعت صحابه د پہلا جدوجہد نتیجہ د فتح مکہ په صورت کې روا تا چې د ابو جهل نظام هغه سرنگوش و شکست وخوړو او دین اسلام مکمل غالب شو. ته موږ د ابو جهل نظام وایو. ابو جهل په بدر میدان کې قتل شو او کم ټیم کې چې فتح مکہ کیږي نو دې ټیم کې د دوی سردار ابو سفیان چې دوی بیا د فتح مکہ په موقع باندې ایمان قبول کړو، ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ. خو د هغې نظام نه، هغې سسټم نه دوی د برات اعلان وکړو، د دین اسلام یو اهم رهنما وګرځېدو، او هغه سسټم چې ابو جهل او د هغه سردارانو قایم کړی و هغه شکست وخوړو، ای ناکامه شو او ټول عرب فتح شو. د هغې نه پس بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې د قیصر روم او د کسرا ایران دواړه نظامونه هم دوی هم شکست وخوړو او دین په ټول دنیا کې غالب شو. نو د دې غلبې دین ذکر په دې آیت کې شوی دی. چې کله د غلبې ذکر کیږي نو خامخا مخالف قوتونه وي. نو د دې نه پهله آیت کې الله پاک فرمایي چې یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، دوی غواړي چې د الله تعالی نور
په خپل پوکونو باندې په پوکو باندې دی مړ کی ختم کی خو ویاب الله الا ان یتم نوره ولو کرہ الکافرون. او الله تعالی دا خپل نور ضرور چې دنو مکملای او باطل قوتونو ته شکست ملاویږي. اوس بیا د دې د غلبې دپاره چې کوم مقابل طاقتونه دي هغه څوک دي؟ قرآن مجید دلته کې دوه قسمه خلق یاد کړي دي. یو یې یاد کړي چې هغه خلق چې هغه ځان ته اهل علم او اهل تقوا وایي. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، اے ایمان والو بے شک اکثریت د احبار او رهبان. احبار وایي د یهودیانو چې کوم علماو دې ته به احبار وایي، او چې کوم د عیسایانو متقی خلق وو، عبادت گزار خلق وو چې هغوی به ټول عمر په ریاضت او په عبادت کې تېرولو، دوی ته به رهبان وي. یعنی د هغه دور چې کله تورات نازل شو او دوی ته دا ذمہداري اوس بدلې شوه چې تاسو د دین د غلبې دپاره چې جهود وکړئ. د هغوی ذمہداري علما او پیرانو باندې وه، دا د دوی رهنما ګرځېدلي وو. دغه احبار او رهبان دا د دې خبرې ذمہدار وو چې د دین د غلبې دپاره یې جدوجهد کړی و او په معاشره کې دین غالب کړی و. همیشه دا ذمہداري د هغه دین چې کوم علما او رهبانی یا علماء ربانیین او صوفیاء عظام وي، نو دوی په سر باندې دا ذمہداري وي چې دوی به د دین د غلبې دپاره جدوجهد کوي. اوس که چېرې دوی خپلې ذمہداریانې پوره کوي نو دا د دین انبیاو نه پس د دین ټولو نه لوی خلق دي، په دنیا کې هم کامیاب ګرځي، رهنماوي د انسانیت، او په آخرت کې هم د دوی ډېر لوی مرتبې دي. که چېرې دا خلق خپلې ذمہداریانې پوره نه کړي او خپلې ذمہداریانې چې دی نو هغه د هغې په ځای مال پرستي اختیاره کړي، جاه پرستي اختیار کړي، نو بیا الله تعالی د دې خلکو دپاره ډېر لوی وعید هم نازل کړی دی. دا په ځمکه باندې ټولو نه بهترین خلق هم دي او عمده خلق په ځمکه باندې ټولو نه بدترین خلق هم دي. چې کله ذمہداریانې پوره کوي نو ټولو نه بهترین خلق دي، او چې کله دوی خود غرضه شي، مفاد پرسته شي، غلط سسټم دپاره د اعلیکار کردار ادا کوي، د ظلم مرګرتیا کوي، انسانیت د دین حق نه منې کوي، د نظام ظلم مرسته کوي، د حکمرانانو په درونو باندې د هغوی په ډیرو باندې ناست دي او د هغوی دپاره نمایندګي کوي، نو دا په ځمکه باندې بدترین خلق ګڼلی کېږي. اوس چې کله دا آیتونه نازلېدل نو په دې ټیم کې د نمونې دپاره چې کوم قرآن پیش کړل دا هماغه خلکو چې یهود او نصارا وو. ځکه چې کله قرآن نازلېدل اوس صحابه کرام خو ډېر تندهي سره، ډېر اعلی جدوجهد سره به د دین د غلبې دپاره لګیا وو. نو داسې مثالونه چې هغه د مال پرستۍ شکار شوي وي، د جاه پرستۍ شکار شوي وي، خود غرضه وي، د دین غلبې میشن پرېښې وي، نو په هغه ټایم کې په مؤمنانو کې، مسلمانانو کې داسې نمونه موجوده نه وه. منافقین وو، خو منافقین چې دی هغوی خو اډو ایمان قبول کړی نو هغوی ته علماو ټایټل ورکول یا د صوفیاو ټایټل ورکول دا بالکل غلطه خبره وه. نو اوس د یهودیانو مثال پیش کړو. د دې دا مطلب نه دی چې دا آیتونه د یهودیانو د عیسایانو سره تړلي. په نن دور کې که چېرې علما د امریکې او د یورپ او د سرمایهدار او د جاګیردار د ظلم مرسته کوي، د هغه دپاره تعویلونه پیش کوي، په قرآن کې تحریف کوي، په دین کې داسې انداز کې گفتگو کوي چې د هغوی دپاره لارې کولاوي او هغوی نیک او ښه ثابتوي، نو یقینا نو د دې وعید شکار به دغه خلک هم وي. په دې وعید کې به دغه خلک هم شامل وي چې د دې دور ځان ته علما وایي یا ځان ته صوفیا وایي. اوس حضور صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده چې بیس العلماء علی باب الامراء،
بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین علماء هغه دي چې هغه د عمراو په دروازې باندې د سرمایه‌دار او د حکمرانانو دروازو ته ځي، او یعنی چې څوک ځي نو بیا به د هغوی شرایطو مطابق ځي، د هغوی مفادات به پوره کوي، د هغوی په حجرو کې به ناست دي او د هغوی خبره به مخکې وړاندې کوي. او بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین فقیر او صوفي هغه دی چې هغه د عمراو او د حکمرانانو دروازو ته ځي. نو اوس دا یو متعین کړو د دوی لاره چې دا علما چې کوم دي دا به د دې سیسټم او خاص کر د غلط سیسټم اپوزیشن وي چې دوی غلطې لارې ته نه پرېږدي، صحیح لارې باندې به یې قایموي او د هغه خلکو سرپرستی به کوي، هغه نوجوانان تعلیم یافته خلک هغه تیاری چې هغه د دین د غلبې بنیادی کردار ادا کولی شي، هغه رول د هغې مطابق تربیت دا د دوی ذمه داري ده چې دا تربیت دې خلکو ورکړی شي او دوی د قوم قیادت وکړي. حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا خبره کړې وه د هغې حدیث په ضمن کې چې دا علما د انبیاء وارثان دي، نو دوی وی چې دا وراثت چې کوم دی دا په دوه علمونو کې دی، یو علم الشرائع والاحکام، د شریعت د هغې مطابق چې کوم احکامات او سسټم دی د هغې علم کې دا علما وارثان دي، او دویم چې کوم دی علم المصالح، د دین چې کوم احکاماتو مصلحتونه دي اسرار و رموز دي نو د دې هم دوی وارثان دي. مجدد الفسانی سے وایي چې په دې ټیم کې علما دا یو علم قرآني ولې دی علم الشرائع والاحکام په دې باندې خو کار کوي، خو علم المصالح چې کوم دی یا چې کوم اسرار و رموز دي د دین دا علم دوی پرېښی دی او په دوی باندې دا علم قرض دی، دا د دې علم وارثان نه دي بلکې قرض دی پې، ځکه چې دا علم زده کړی نه دی نو وارث خو باله جوړېږي چې علم زده کړي، چې د نبي علوم یې نه زده کړي نو په دوی باندې قرض دی، نو تر هغو پورې د دوی د وراثت دا حق هغه نه پوره کېږي. نو اوس دې ټیم کې د دین مصلحتونه څه دي او د دین احکامات څه دي، دې دواړو باندې ځان پوهول دا ضروري دي. او د دې مطابق په نن دور کې چې کله زمونږ د شریعت نظام غالب پاتې نه شو، مونږ مغلوبه شو او مونږ هغه دور ته واپس لاړو چې هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی دور ویل کېږي، نو بیا په نن دور کې د غلبه دین دا ذمہداري زیاته واضحه کول، د هغې دپاره نوجوانانو کې شعور پیدا کول، تنظیم و طاقت پیدا کول، عوامو ته شعور ورکول دا ضروری دی او دا د علماو ذمہ داری ده. حضرت شیخ الهند مولانا محمود حسن اسیر مالټا رحمت الله علیه چې کله د مالټا جیل نه رها شو او آزاد شو او هندوستان ته رالو نو علما یې راجمع کړل، د علماو یو اجتماع ته خطاب وکړو او دا یې ورته وفرمایل چې ګورئ دا د غلبه دین ذمہ داری دا زمونږ په سر باندې ده، علماو په سر باندې ده، که دا غیر علما او د دې سوسایټۍ نور خلق غیر مسلم یعنی د دین د غلبې ذمہ داری د علماو په سر ده او دا ذمہ داری تر هغه نشي پوره کېدی چې تر څو موږ آزاد نشو. غلبه خو بالا کېږي چې آزاد وي که نه، چې غلام وي آزادۍ نه بغیر خو هغوی خپل سسټم نشي قایمولی، نو چې آزاد وي نو هله به خپل سسټم قایم. اوس وایي چې د غلامۍ یعنی د غلبې دپاره ازادي ضروري ده، شیخ الهند دا وایي. اوس د دې غلبې دین او د ازادۍ دپاره جدوجہد کول دا په موږ فرض دی. په دې کې که دا غیر علما او غیر مسلم زمونږ مرسته نم کوي نو زمونږ په سر دا ذمہ داري شته، موږ دا عذر نشو پیش کولی چې دا خلک زمونږ سره مرسته نه کوي نو موږ به د دین د غلبې جدوجہد نه کوو. اوس که چېرې دا خلک زمونږ سره مرسته کوي او زمونږ د هغه ازادۍ په جدوجہد کې د غلبې دین په جدوجہد کې هغه زمونږ لاسونه او خپې جوړېږي نو بیا پکار دی چې موږ د دوی دې جدوجہد ته په ښه نظر باندې وګورو، د دوی سرپرستی دې وکړو او د دوی کار دې خپل کار وګڼو چې دوی زمونږ دپاره لګیا دي او زمونږ خدمت چې دنو کوي. شیخ الهند دا وایي چې د غلامۍ په دور کې ازادي حاصلول دا د غلبې دین دپاره یو بنیاد دی
او د دې ذمہداري په نن دور کې علما او صوفیا هغه خلک چې د دین ذمہدار ځان ګڼي او ځان دین ته وقف کړی دی نو د هغه خلکو ذمہداري ده چې هغوی دې د غلبې دین دپاره جدوجهد وکړي. چې کله غلبې دین دپاره جدوجهد کېږي نو ډېرې قربانیانې ورکړې کېږي. مال پرستی، جاه پرستی پرېښول غواړي، خواهشات او شهوات هغه یو طرف ته کېښودل غواړي. انسان به په کمزوري حالاتو کې به هم جدوجهد کوي، قربانیانې به ورکوي او دا قربانیانې یقیناً زمونږ ولی اللهي جماعت علماو په 1831 بالاکوټ کې، په 1857 کې، په تحریک ریشمي رومال کې، په ترک موالات او خلافت تحریک کې دا قربانیانې ورکړي دي او شهادتونه پیش کړي دي، جدوجهد یې کړی دی. ځکه چې دوی په اعلی حیثیتونو کې چې د خپل د کور او د خاندان نه د دوی لوی لوی حیثیتونه موجود وو، خو چې کله د دین ذمہداري دوی په خپل سر واخیسته نو دوی خپل مال، خپل جان، خپل ضرورتونه هغه د انسانیت دپاره وقف کړل، قرباني ورکړه او د دین د غلبې جدوجهد وکړو. اوس دا جدوجهد په دې رنګ باندې کول دا ضروري دي. قرآن حکیم دلته د هغې خلکو ذکر کوي چې هغوی د دین د غلبې جدوجهد پرېږدي او د غلط سسټم علیکار جوړ شي، د هغوی دپاره کردار ادا کوي او بجای د دې چې هغوی د ازادۍ دپاره خلک تیار کړي نو هغوی ته د دې ترغیب ورکوي چې دا غلامي دا ستاسو قسمت کې لیکلی شوي ده. دا غلامي چې دی په دې باندې تاسو مطمئن اوسئ او دا وګوره چې دا غلامۍ ژوند دی که نه دا هم ډېر ښه ژوند دی. که چېرې دا ژوند هم نو موږ سره نو موږ به څه کول. نو اوس د عالمي ادارو د سرمایه دار او د جاګیردار مختلف انداز کې دوی د غلامۍ ترغیب، په دې باندې اطمینان، د دې باندې شکر کول چې او موږ غلامان یو، په دې باندې شکر کول د دې ترغیب ورکوي. دا کار زموږ د علماو نو، دا کار د هغې خلکو چې هغوی د سامراج دپاره اعلیکار کردار ادا کړی و، د یهودیانو علماو دا کردار ادا کولو، د عیسایانو راهبانو دا کار ادا کولو. زموږ علما همیشه د ازادۍ او د حریت کردار ادا کړی دی او د حریت او د ازادۍ دپاره جدوجهد کوي. او که په دې طبقه کې داسې خلک وي چې هغه د سرمایه پرستۍ او د مال پرستۍ دپاره د حکمرانانو په دروازو باندې ناست وي نو هم په دې وعید کې شامل دي. الله تعالی فرمایي ان کثیرا من الاحبار والرهبان، د علماو د پیرانو اکثریت، کثیر وی اکثریت ته چې د 50 نه زیات وي نو اکثریت وي. نو اکثر چې کوم علماو پیران دي دا څه کوي؟ لیاکلون اموال الناس، دا د خلکو مالونه خوري بالباطل، ناجایز طریقو سره. یعنی کچره د دې علماو د پیرانو د دین دپاره سو خدمت کوي نو دا مال د دې دپاره منع نه دی. او کچره دوی د خلکو په جیبونو باندې نظر وي او دوی دا کوشش کوي چې د خلکو د جیبونو نه، د هغې د بینکونو نه د خپل ذاتي مقصد دپاره مالونه روباسي، د هغې مقصد اجتماعي نه وي نو دا د دې دپاره بیا وبال ګرځي. او دا هغه مال دی چې دې ته الله تعالی وفرمایل لیاکلون اموال الناس بالباطل، چې دا د خلکو مال په باطل طریقې سره، په ناجایز طریقې سره خوري. امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی چې کله واپس رالو نو دوی خپل نوسې دینپور نه راوغوښتو او هغه ته ووایي چې دا چې کوم تېر شوي ورځو کې وراثت تقسیم شوی دی، دا وراثت د خانقاه وراثت ځمکې تقسیمي شوي، په هغې کې چې کوم تا ته ځمکې میلاو دي دا ځمکې که ته ما سره تعلق ساتې، زما نوسې او ما سره تعلق ساتې نو دا خانقاه ته واپس کړه. ځکه چې دا خلکو کومې ځمکې ورکړي وي حضرت مولانا غلام محمد دینپوري رحمت الله علیه ته نو ای د خانقاه دپاره ورکړي وي او دغه شان هرې خانقاه ته چې کومې ځمکې میلاو دي، کوم جایدادونه میلاو دي، هغه خلکو د دې دپاره ورکړي چې دا د دین کار په دې باندې کېږي. مخکې به ټول جوماتونه، مدرسې او خانقاهونه دا به په خپلو حقوقو باندې ولاړو، حکومت به دوی ته ځمکې وقف کړي وي. د یو جومات چې کله جومات به جوړېدو نو دې سره به جایداد هم و، جاګیر به هم و،
هغه جاگیر به خلکو کرلو په ټیکې باندې ورکولو، هغې نه به چې څومره آمدن ملاوېدو هغه آمدن باندې به جومات چلېدو، دغه ضرورتونه پوره کېدل، مدرسه به پې چلېده، خانقاه به پې چلېده. نو اوس دا چې کوم جاگیرونه ملاو شوي دي دا جاگیرونه د چا ذاتی نه دي، بلکې دا جاگیرونه د دې دپاره ورکړی شوي دي چې دا به د خانقاه دپاره د هغې د ضروریاتو دپاره دی خرچ کوي. اوس چونکې هغه دې بزرګانو ته چې ورکړی شو نو هغه چې کوم آینده نسل و دوی وګڼل چې دا د دې بزرګانو ذاتي جاگیر و، نو هغې په وراثتونو کې تقسیم کو. په دې کې دا وراثت د حضرت امام انقلاب مولانا عبیدالله سندھی نوسی ته ملاو شو، نو دوی ورته وایي چې نه دا ستا دپاره حلال نه دی، دا ته واپس کا. او دوی واپس کو، هغې خانقاه ته واپس کو چې دا د خانقاه جایداد دی او دا جایداد زه نه اخلم، او خپل ژوند دی چې دی هغه د یعنی مطلب چې په داسې صورت کې تیر کو چې ډېر د خوشحالۍ ژوند دی نو ضرورتونه به یې پوره کېدل، خپل ملازمت به یې کولو، د هغې نه به یې ګټه کوله. نو اوس دا دی چې د قوم چې کوم ملکیت دی زموږ ذاتي ملکیت نشي ګرځېدی، نو چې کوم خلک دنیا پرستۍ طرف ته لاړ شي او د حکمرانانو اعلیکار جوړ شي او دیم د جاگیردار پشان دی، سرمایدار پشان دی، د بیروکریټ پشان دی، د حکمران پشان دی، په دې سملو کې کینی او آغا کر فر گاڑی عیاشي او چې دی نو ټول څیزونه هماغه شان دی کوي څنګه چې حکمرانان غواړي او د هغوی سره هم نواله او هم پیاله دا خلک ګرځي او د هغوی په ټولو رسمونو کې او په ټولو محفلونو کې شریک وي، نو دا هم د هغوی عیسو ګرځي او هغه خلکو دپاره په طور اعلیکار کردار ادا کوي. او د دې نه دا هم معلومیږي چې د علماو کردار د دې سیکولر چې کوم بالادست پارټیانې دي د دې سیسټم نه چې کوم خلک مفاد اوچتوي د دې سیسټم تحفظ غواړي د هغې پارټیانو د اقتدا دپاره هم نه دی پکار چې مونږ دې د هغوی دپاره یو ډیمی کردار ادا کو او اعلیکار کردار دې ادا کو او هغوی دې حکومت کې راوستو ذریعه وګرځو چې زمونږ په ووټ باندې حکومت ته کله یو پارټي راځي کله بله پارټي راځي، بیا د یو څو وزارتونه مونږ ته راکړي مونږ استعمال کړي، بیا بل یو څو وزارتونه مونږ ته راکړي مونږ استعمال کړي. او د دین د غلبې او د ازادۍ چې کوم جدوجهد دی د هغې د شعور او د هغې د جدوجهد نه مونږ بار وځو، نو دا خلک هم چې دی نو دا خپل کردار باندې دوی ته غور پکار دی چې د دې کردار نتیجه سر راوتی شي. بهرحال قرآن حکیم دا واضح پیغام په دې صورت کې بیان کړو چې ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. او خلک چې دی د الله د لارې نه منې کوي. اوس په هر دور کې د الله تعالی د لارې چې کوم ټولو نه اهم مقصد دی هغه پیش نظر پکار. حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې نن د مسلمانانو په وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د جماعت صحابه چې کوم مکی ژوندو هغه زور و شور سره راتلل پکار دي چې په هغې باندې ښه غور و تدبر وشي، ځکه چې نن موږ هماغه سطح باندې ولاړ یو چې کله دین اسلام مغلوب او نن بیا دین اسلام مغلوب دی. حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې څنګه د غلبې دین دپاره جدوجهد وکړو پکار دا چې نن هم د غلبې دین دپاره جدوجهد وشي او دا د علماو د پیرانو اهمه ذمہداري ده چې دا د انبیاء وارثان دي، نو پکار دا چې د دې غلبې دپاره د دې قربانۍ دپاره ځان پیش کی او د امریکي سامراج نه د عالمي طاقتونو نه د عالمي ادارو نه د هغې د غلامۍ نه د سرمایهدارو د جاګیردارو د هغه د سسټم د دې غلامۍ نه انسانیت ته ازادي ورکړي، د دهریت دا نظام تعلیم دا میډیا چې انساني سوشل ژوند ختموي او انساني سوسایټي کې تقسیم پیدا کوي، پستی پیدا کوي، دا معاشي نظام چې دا د غربت پیدا کولو باعث ګرځي لادي او د هغې په نتیجه کې خلک کفر شرک طرف ته مایل کوي، دا د غلا او ډاکوان پیدا کولو باعث ګرځي، ځکه چې کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر چې دی چې د جبر په بنیاد باندې انساني معاشره باندې فقر مسلط کړی شي نو دا انسان کفر ته رسي. ځکه نن امام شاہ الله سے فرمایي چې په نن دور کې چې کله معاشي نظام خراب شي نو د هغې په نتیجه کې ټولې بد اخلاقیانې پیدا کېږي، غلا، ډاکا، دروغ، غیبت، عصمت فروشی، ضمیر فروشی، دین فروشی،
قوم فروشي دا په څه باندې پیدا کیږي؟ دا د غربت په نتیجه کې پیدا کیږي. د خلکو ووټونه ولې خرڅېږي؟ د خلکو ضمیر ولې خرڅېږي؟ ځکه چې غربت پیدا کی. دا د سامراج طریقه ده چې پهله غریبي پیدا کا، بیا په قرضو کې چې دنو خب پابند کا، چې کله مرغټ نه د قرضو په نتیجه کې ولې شي او د خگیر شي، نو بیا د هغې په نتیجه کې د خپل غلامۍ طرف ته راوله، خپل مفادات پوره کړ. نو د دې غلامۍ او ذلت نه وتل ضروري دي. او که نه چې دا سیستم موږ سپورټ کوو. تاسو وګورئ چې عروج په دور کې چې کله زموږ سیستم قائم و، نو زموږ د علماو د مفتیانو کار داو چې دوی ته څه مشکل راشي نو دوی ته به فتوا ورکړه چې دا طریقه وکړه، نو ته به د شریعت مطابق عمل وکړی شي. اوس نن سیستم نشته، سود دی، حرام دی، دهریت دی، طبقاتی نظام دی، غلامی دا. اوس د غلامۍ نظام ماتحت مونږ خلکو ته طریقې ښایو چې دا کارونه وکړه، نو ته به د سیستم اثراتو نه بچ شي. نو په یو طریقې سره دا ښه خبره ده چې مونږ خلک شریعت طرف ته راولو او شریعت باندې پابند کوو، خو که بل طرف ته مونږ وګورو نو په ډېرو مسلو کې مونږ نظام هم بچ کوو. د غلامۍ خلاف جدوجہد هم خلک منې کوو، ځکه چې د خپل ظلم نظام کې، د غلامۍ په نظام کې که چېرې په ټول شریعت باندې څوک عمل کولی شي، نو بیا خو د ازادۍ ضرورت نشته. حالانکه مونږ پابند یو. عدالتي نظام د ظلم دی، معاشي نظام د جبر، د ظلم او د سود او د حرامو دی. په دې کې پارلیمنٹ چې هغه مسلمانان دي او هندو پارلیمنټیرین د سینټ ممبر که چېرې هغه یو قرارداد پیش کړي چې دا شراب زمونږ په مذهب کې هم حرام دي او ستاسو په مذهب کې هم حرام دي، نو دې شراب باندې تاسو پابندي ولګوئ، نو د دې اسمبلۍ نه د پابندۍ اواز نه راوچتېږي. هغه قرارداد ریجیکټ کړی شي. د سود خلاف دلته قرارداد نشي پیش کېدی او سود نشي ختمې دی، کم مظالم چې دي نشي ختمې دی. د عدالت چې کم غلط قوانین دي چې د هغې په ذریعې سره خلک د مظالمو شکار دي او د هغې اظهار د عدالت چې کم چیف جسټس تیر شوي دي دوی په برملا کړی دی چې د دې عدالتي نظام نه مونږ چاته انصاف نشو ورکولی. نو بیا پکار دی چې داسې نظام جوړ شي چې هغه انصاف ورکولی شي. آیا د دې تعلیمي نظام نه مونږ اعلی اخلاق، قومي جذبه، ازادۍ او د حریت جذبه، د دین سره تعلق هغه پیدا کولی شو؟ د دې نظام په نتیجه کې به د سرمایدار دنیا غلامی پیدا کیږي، د دې په نتیجه کې اخلاق او حریت جذبه نه پیدا کیږي، د دین سره یو تعلق چې دی نو هغه نه قایمیږي. پکار دا دی چې مونږ د بیا د دې مطابق جدوجہد وکړو، دا څیزونه د غلط وګرځو نه، دا سیستم ټول مونږ ټیک وګڼو او مونږ وایو چې انډیویژل یو پرسن غلط دی او مونږ وایو چې ستا غلطي وکړه نو ته دا اقدامات وکړه او دا جرمانې به په دا باندې لګي، ته به شریعت ته سم شي. نو انفرادي طور باندې شریعت ته نشي سمېدی. نو مونږ دې سیستم ته سپورټ ورکو لګیو، دې سیستم ته سره ریلیف ورکو او مونږ خلک مطمئن کوو چې تاسو زمونږ د فتوو په ذریعې سره د دې سیستم د اثر نه بچ کېدی شي او دا کارونه وکړئ، نو تاسو به په دین باندې قایم پاتې شئ. حالانکه مونږ ګورو چې روزانه په زرګونو خلک داریت طرف ته روان دي او د دین نه لرې کېږي. زمونږ ټول خاندانونه چې هغه ډېر دین باندې اعلی استقامت سره قائم وو، خو نن د هغوی اولادونه هغه د داریت طرف ته روان دي. نو په دې زموږ پریشانیانې نشته چې دا سیستم غلط دی، په دې باندې موږ سوچ و غور نه کوو چې دا ولې غلط طرف ته روان دي. په دې موږ اکثریت زموږ مسلمانان دي، نو زموږ په ملک د اسلام تعلیم هغه ولې نشته چې موږ د اسلام په نوم باندې دا ملک اغشتی دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چې د پاکستان مطلب لا الہ الا اللہ دی، نو د لا الہ الا اللہ خلاف یو سیستم څنګه جوړیږي، دلته یو نظام څنګه جوړیږي؟ او زمونږ حکمرانه د دې برملا اعلانونه کوي چې دا آئی ایم ایف مونږ ته ویلي دي، دا ورلډ بینک مونږ ته ویلي دي، دا فیټ اف مونږ ته ویلي دي، دا خو مونږ ته چې دی د ډبلیو ایچ او چې دنو مونږ ته ویلي دي، د هغې مطابق د هیت نظام دی. بھائی ستاسو خپل سیستم څه شو چې هر څه د کیپیټلزم او د عالمي ادارو او د امریکې په انسټرکشن او په پابندیانو باندې کېږي، ستاسو خپل نظام کم یو دی.
अब کله قائمېږي هغه به څه صورت وي. نو دغه نظام د قیام دپاره چې کومې ذمه داریانې دي هغه ذمه داریانې پوره کول پکار دي. او که د دې سسټم اهلکار وي نو قرآن برملا اعلان وکړو چې لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. چې دا دوه کارونه څوک کوي چې د خلکو مال لیاکلون اموال الناس د انسانانو مالونه د پبلک مال دی هغه په ناجایز طریقې سره خپل جیبونو خپل ګیړو او خپل بینکونو ته منتقل کوي خپل نسلونو ته منتقل کوي او دغه شان دی ويصدون عن سبیل الله چې د الله تعالی کوم د لارې ډیمانډ دی د دین د غلبې چې کوم ضرورت دی د ازادۍ چې کوم ضرورت دی د کل دین د قیام د هغې معاشي سیاسي سماجي تعلیمي عدالتي نظام د هغې خارجه پالیسي د هغې چې کوم ضرورت دی هغه ضرورت نه پوره کوي. نو که چېرې دا نه پوره کېږي او موږ د دې نظام نه خپل مفادات اوچتو لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله او د الله تعالی د په لارې کې موږ چې دنو خلق منې کوو رکاوټ جوړېږو او خلق د حقیقي جدوجہد نه راکاږو او یو داسې کار باندې لګو چې هغه یو د دین شعبه خو ګڼل کېږي خو د هغې په نتیجه کې خلکو ته د غلبې دین هغه نتیجه هغه نه ملاویږي چې کومه په دې دور کې ضروري لاره ده او زموږ اکابرینو ولی الله جماعت د هغې دپاره لوی لوی قربانیانې ورکړي دي. او دغه شان دي یو دویمه طبقه هغه ده چې هغه ته موږ سرمایه‌دار طبقه وایو. دا هم د غلبې دین په لارې کې غټ رکاوټ وي. الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة چې هغه د سرو د سپینو خزانې جوړي ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه د الله په لارې کې خرچ کوي نه فبشرهم بعذاب علیم نو دوی ته د دردناک عذاب خوشخبری ورکړه. سرمایه پرست او سرمایدار طبقه یاد کړه. حضرت مولانا حفظ الرحمان سیاروی سے لیکلی دي چې په یو صحیح سسٹم کې هم رزق حلال چا ګټلې وي خود آخر رزق حلال نه چې کم فرائض دي واجبات دي زکات او صدقات چا د په ذمه فرض دي او واجب دي چې د ادا کی هغه ته نه ادا کوي نو د حلال مالم د کنزو په زمره کې رالو دا هم د دې آیت په ضمن کې راځي. اوس تاسو سوچو کوي چې کم مال ګټلې په حرامه طریقې وزري نو هغه مال او کنز نه خزانه بني او داسې خزانه چې څوک جوړي دا سرو سپین چې کوم دي دا خود د اشیاء تبادله د پاره دي دا د دې لپاره چې سوسایټي کې خوشحالي پیدا شي ټول خلک خوشاله شي. اسلام دا غواړي چې طبقاتي نظام دې ختم شي او الله تعالی نعمتونه دې ټول خلکو لپاره عام شي. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله تعالی فرمایي چې پس مکه کې څه خدای پیدا کړی دي دا تاسو ټول لپاره دي ټول د دې مالکان دي ټول انسانیت د دې مالک دی ټول قوم د دې مالک دی. نو اوس مالک ته خپل حق ورکول ضروری دي. پکار دا دی چې هر کس دې ترقی کوي هر کس دې خوشحالۍ طرف ته ځي هر کس ته دې روزګار ملاو شي هر کس دې خپل ځمکې نه فایده اوچتوي د خپل رڼا نه د خپل هوا نه د خپل اوبو نه د خپل ځمکې نه د ځمکې د پاسه وسایل د ځمکې د لاندې وسایل دا ټول په دې کې شامل دي. د معیشت په اصطلاح کې چې کله ځمکې ذکر کېږي نو دې نه قدرتي وسایل مراد نو دا ټول د قوم دي چې کله دا ټول د قوم دي نو پکار دا دی چې دا ټول قوم او انسانیت د دې نه فایده اوچته کوي. هر قوم نه د خپل ځمکې نه فایده اوچتای دغه شان به ټول انسانیت د دې نه فایده اوچتای نو پکار دا دی چې ټول خلکو ته حق ملاو شي او دوی د ترقۍ طرف ته وړاندې شي ترقي دې وکړي نه دا طریقه اختیاري چې یو څو طبقات دې غالب شي د فرعون قارون او د حامان په شان دي او هغوی دې ټول خلک د بني اسرائیل په شان دي چې دنو غلامان جوړ کړي هغوی وسایل ولوټي او د خپل ځمکو نه دې محرومه کړي. دا طریقه د اسلام طریقه نه ده د عدل طریقه نه ده دا خو د فرعونیت طریقه ده د قانونیت او د نمرودیت طریقه ده د ظلم د نظامونو طریقه ده دا د عدل نظامونو طریقه نه ده. ځکه خزانه جوړول او وسایل قبضه کول د
شریعت کې ناجایز دي چې کله خلک د لوږې نه محروم وي نو داسې معاشي نظام جوړول چې په هغې کې ټول خلکو ته د الله تعالی د نعمتونو فایده رسی دا لازمي او ضروري دی. ځکه الله تعالی فرمایي چې څوک داسې کارونه کوي دوی ته فبشرهم بعذاب علیم د درد والا عذاب خوشخبری ورکوي او بیا قیامت په ورځ هم د هغوی انجام ښودلی دی یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. هغه د قیامت په ورځ به دا سرو سپین په اور کې کېښودلی شي او چې دا ښه ګرم شي نو د هغې نه پس به بیا د دې تندي د دې سایډونه ملاګانې دې ته به ګرم سرو سپین د دې داغونه به ورکوي او ورته ویلي وي چې دا ستاسو خزانه چې تاسو جوړه کړې وه نن تاسو د دې خزانو مزې والئ. نو خزانې جوړولو دپاره انسان دې دنیا ته نه دی راغلی او مسلمان خاص کر هغه د دین د غلبې دپاره راغلی دی د دین د استحکام دپاره راغلی دی. دا ذمہداري پوره کول د دې یو مهمه او اعلی ذمہداري ده او موږ ته خپل ذمہدارانو طرف ته واپس کېدل پکار دي او موږ ته پکار دی چې په دې دور کې د علما صوفیا او دیندار خلک هغه د دین د غلبې دپاره شعور او بیداری پیدا کی او د غلبې دپاره د جد جهد کی. یقیناً د دې په نتیجه کې به د دنیا کامیابی هم وي د آخرت کامیابی به وي او په دنیا کې هم چې دی نو زموږ آینده نسلونه به د خوشحالۍ باعث وګرځي او نسلونه به خوشحاله شي او آخرت کې به هم زموږ دا نسلونه زموږ دپاره دعاګانې کوي او د جنت داخلېدو باعث به جوړېږي د الله تعالی رضا به دوی ته حاصله شي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ.